نو چې کله داسې په مدینه منوره کې فتوحات شروع شو که نه فتح رالی او په مال غنیمت کې څه مال راغی نو د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې رالی او د نبی علیه الصلاة والسلام نه مطالبه وکړه چې د الله پاک پیغمبره موږ له اوس په نان نفقه کې لږ زیادت وکړه اوس پر خو تا سره څه نه موږ در سره ګزاره کوله خو اوس خو فتوحات وشو ټول صحابه کرام مالدار شو ټول ښه شوي دي نو موږ لم لږ دې نفقه کې په دې جوړه جامه کې لږ زیادت وکړه که نه دې کې راله لږ زیاتوالی وکړه نبی علیه الصلاة والسلام په دې خبره باندې خفه شو او قسم یې وکړ چې زه به یو میاشت تاسو خواله نه راځم په دې ورځ کې اتفاقي نبی علیه السلام د اس نه غورځېدلی او پنډه یې لږه زخمي شوې وه داسې بالخانه وه نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته وختو منافقینو بار دا خبره مشهوره کړه وی نبی علیه السلام خپلو بیبیانو له طلاق ورکړو د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې دا ټولې د مالدارو خلکونو نه وي د مالدارو کورونو وي ډېر په ناز باندې لویې شوي وي د غټو خاندانونو جینکۍ وي خو د نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې بیا خو څه نه و د نبی علیه السلام په کور کې څه نه و هلته خو نبی علیه السلام صرف په آخرت باندې نظر و نبی علیه السلام به فرمایي زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده زمونږ د دنیا د یو بل سره هیڅ نشته دی زمونږ نظر صرف په آخرت باندې دی کعب بن عجره رضی الله عنه فرمایي یو ځل مې د نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک ته داسې وکتل که نه نو ډېر د لوږې اثر پرې و دا رنګ یې زیړ شوی و داسې زه پوه شوم چې نبی علیه الصلاة والسلام ډېر سخت وږی دی وی کور ته خپل ته لاړم نو زما په کور کې هم څه شی د خوراک نه کور کې هېڅ نه خپل هم د خوراک څه نه وی داسې سارا طرف ته ووتم ما چې څه چل وکړم د نبي علیه السلام دا لوږه خو زما نه برداشت کېږي سارا طرف ته ووتم او په دې غم کې روان یم چې څه چل وکړم یو یهودي و باغ یې اوبه کاو بوکې راخیجولې او باغ یې اوبه کاو ما ورته وی چې دا باغ درله زه اوبه کړم نو ماله به څه مزدوري راکړې وی چې او ما چې څه مزدوري به راکړئ وی چې په یوه بوکه باندې به درته یوه کجوره میلاویږي یوه بوکه دې راوخېجوله د اوبو تا ته به یوه کجوره میلاویږي ما ورته چې ټیک د منظور ده راته وی شروع شوم هغې یهودي له مې هغه باغ اوبه کو چې څه بوکې مې راوخېجولې د هغې په مقدار راته کجورې میلاو شي کجوري کجوري مې راواغستې په منډه باندې مې نبي علیه الصلاة والسلام له ځان راورسو نبي علیه الصلاة والسلام ته مې کجوري کېښودې نبي علیه السلام ډېر په مینه باندې کجوري وخوړې وږې او ډېر په مینه یې وخوړلې بیا راته وایي چې کعبه دا کجوري د کوم طرفه وي دا دې د کوم ځای نه راوړي ما ورته کیسه وکړې چې د الله پاکه پیغمبره ستا دې مخ مبارک ته مې وکتل که نه په دې د لوږې اثر و ما نه برداشت ونه شو سارا ته ووتم ځکه په کور کې راکرم څه نه یو یهودي باغ اوبه کو نو د هغه سره لګیا شوم ما سره لږه مزدوري وکړو نو دا کجورې مې پرې واغستې دا مې تاله راوړې نبي علیه الصلاة والسلام راته ډېرې دعاګانې وکړې ډېرې دعاګانې راته وکړې چې الله دې په مال کې برکت واچوه کعب ابن عجره ډېرې دعاګانې راته وکړې نو د نبي علیه الصلاة والسلام په کور کې خو بیا داسې حالت و چې په میاشتو پکې اور نه بلیدو او بیبیانې ټولې د غټو خاندانونو وي نو چې کله داسې په مدینه منوره کې فتوحات شروع شو که نه فتح رالی او په مال غنیمت کې څه مال راغی نو د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې رالی او د نبی علیه الصلاة والسلام نه مطالبه وکړه د الله پاک پیغمبره موږ له اوس په نان نفقه کې لږ زیادت وکړه اوس پر خو تا سره څه نه موږ در سره ګزاره کوله خو اوس خو فتوحات وشو ټول صحابه کرام مالدار شو ټول ښه شوي دي نو موږ لم لږ دې نفقه کې په دې جوړه جامه کې لږ زیادت وکړه که نه
دې کې راله لږ زیاتوالی وکړه. نبي علیه الصلاة والسلام په دې خبره باندې خفه شو او قسم یې وکړ چې زه به یو میاشت تاسو خواله نه راځم. په دې ورځ کې اتفاقي نبي علیه السلام د اس نه غورځېدلی او پنډۍ م لږه زخمي شوې وه. داسې بالخانه وه. نبي علیه الصلاة والسلام هغې ته وختو. منافقینو بار دا خبره مشوره کړه، وی نبی علیه السلام خپلو بیبیانو له طلاق ورکړو. دا خبره مشوره کړه. دا خبره عمر رضی الله تعالی فرمایي، وی زما یو ګاونډي و، وی زه به داسې په هفته کې یو ورځ تلمه کوبا ته به تلمه، هلته به ما ځان له لمونځ کوو، بیا به واپس راتلم. نو یو ورځ به هغه ته یو ورځ به زه تلمه. ما هغه ته ویلو چې په کومه ورځ باندې زه د مدینې منورې نه بار یم، نو ستا دا ډیوټي ده چې نبی علیه الصلاة والسلام کوم حدیث بیانوي چې زه راشم ما ته به بیا بیانوي، او که ته بهر ته وتې وي نو زه به تر هغې پورې یم چې تر څو پورې ته نه یې راغلی چې د نبي علیه السلام ژوند بیا زه تا ته بیان کړم. دا صحابه کرامو مینه وه ښه. وی چې کله به زه تلم ما به دې ګاونډي ته وي چې ته به نه ځې، چې زه واپس راشم چې د نبی علیه السلام کم ژوند دی کم حدیث بیان کړي هغه به ما ته بیانوي، او که ته نه وي نو زه به د مدینې نه بهر ته بیا نه وځم چې بیا درته د نبي علیه السلام ژوند او حدیث مبارکه زه بیانوم. د ګاونډي سره مې دا خبره کړې وه. وی زه تللی وم چې واپس رالم، وی هغه ملګري مې راته دروازه وټکوله خو ډېره په تلوار او په تیزۍ وارخطا یې راته دروازه وټکوله. وی ما ورته چې بار ته راووتم، ما ورته وی چې څه چل دی ولې؟ وی چې نبي علیه السلام خپلو ټولو بیبیانو له طلاق ورکړی دی. چې دا خبره مې واورېده که نه، وی د خولې نه مې دا الفاظ وته چې لاړې حفصې هلاکه شوې. حفصه خو پکې د هغه لور وه که نه د نبي علیه السلام بیبي وه. ما ورته وی چې لاړې حفصه هلاکه شوې، ما ښه پوه کړې وي خو ته نه پوهېدلې. ځکه د دې نه څه ورځې مخکې ما مې په کور کې څه خبره وکړه، ښځې مې ما له جواب راکړو. عمر رضی الله فرمایي ما کور څه خبره وکړه، ما له مې ښځې جواب راکړو. مسله دا وه، موږ د مکې خلک چې موږ په ښځو باندې زورور وو، او د مدینې خلک په ښځو باندې لږ کمزورې وو. نو د مدینې منورې ښځې چې وې نو دوی به د خاوندانو له جوابونه ورکول. وی زموږ ښځې خو موږ ته جواب نه شو راکولی، خو وی چې موږ مدینې ته رالو نو زموږ ښځو هم د هغوی نه چل زده کړو. ځکه دا زنانه خدای یو بل که راځي خبرې کوي که نه، نو ما مې خاوند ته داسې وي او ما مې خاوند ته داسې وي. وی زموږ ښځو هم د مدینې منورو د ښځو نه چل زده کړو. وی بیا هغه هم په موږ باندې جري شي، موږ ته به یې جوابونه راکول. یو ورځ ما کور څه خبره وکړه، دې ښځې مې جواب راکړو چې وران غوندې جواب یې راکړو. ما ورته وی چې تا ما ته جواب راکړو، ستا دومره جرأت، تا ما له جواب راکړو چې دا تا ما له څنګه راکړو، تر نویه پورې خو تا ما له جواب نه دی راکړی. ما ته وی چې عمره ته دومره غټ سړی نه یې څومره چې غټ نبي علیه الصلاة والسلام دی. عمره ښځه به راته وایي چې ته دومره غټ نه یې څومره لوی شان چې د نبي علیه الصلاة والسلام دی، هغه ته یې بیبیانې جواب ورکوي، نو زه به تا ته نه درکوم، هغه ته یې بیبیانې جواب. ما ورته وایي څه شي؟ نبي علیه الصلاة والسلام ته د هغه بیبیانې جوابونه ورکوي؟ زما لور حفصه زما محبوب ته جوابونه ورکوي؟ دا خبره چې ما واورېده راپاڅېدم، ډایرکټ د کور ووتم ډایرکټ رالم په خپلې لور حفصه پسې. ما ورته وایي چې حفصه ته رښتیا نبي علیه الصلاة والسلام ته جوابونه ورکوي؟ هغې راته وایي چې دا بابا د الله تبارک وتعالی په موږ باندې ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو. موږ باندې د الله ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو. په دې باندې موږ فخر کوو، موږ پرې ډېرې خوشحاله یو. او بابا کور خو دی ښځه خاوند یو، نو خامخا خبرې پکې راشي، جواب ورله کله کله ورکړو، کور دی ژوند دی. نو ما چې دا خبره واورېده، ما ورته وایي چې حفصه ګورې عایشې ته به نه ګورې، خپلې بلې ملګرې ته، عایشې ته به
اسینه چې عایشه نبی علیہ السلام له جوابونه ورکوي ته ولم جوابونه ورکوي ګورې هغه ستانه په عمر کې هم وړه ده او په شکل صورت کې درنه هم ښکلې ده او د نبي علیه صلات وسلام سره مینه هم ډېره ده اسینه چې ته هغې ته ګورې د هغې په شان چلونه شروع کړي د هغې په شان چلونه به نه کوې هغه نبي علیه السلام ته ډېره محبوب ده او ډېره نږدې ده او ستانه ښایسته هم ده او ستانه وړه هم ده هغې ته به نه ګوري خپلې لور ته مې نصیحت وکړو بیا لاړم په ام سلمه رضی الله تعالی عنها پسې ما ورته وویل چې ام سلمه رښتیا تاسو نبي علیه صلات وسلام ته جوابونه ورکوئ هغې راته وویل چې یاره عمره په هر کار کې دې کار یې نو په هر کار کې دې اوس زمونږ په کور کې دې هم دخل اندازي شروع کړه خاوند مو دی نو زمونږ خاوند دی مونږ ښځې یو ژوند دی کله پکې هر څنګه خبرې پکې راځي اوس ته زمونږ په کور کې ولې خبرې کوې په هر کار کې ستا کاري ام سلمه راله زړه مات کړو هغې راله زړه مات کړو د هغې ځای نه را روان شومه نو وی چې بیا مې دا خبره واورېده چې نبي علیه السلام بیبیانو ته طلاق ورکړی دی نو ما وی چې ښه مې دا حفصه پوه کړې وه خو دا نه پوهېدله خپله لور مې یاده کړه حفصه مې پوه کړې وه خو دا نه پوهېده لاړه هلاکه شوه زما لور حفصه ځکه چې په دنیا کې د نبی علیه السلام بیبیانې دي خو په جنت کې به هم د نبی علیه السلام بیبیانې که نه نو چې په دنیا کې رښتیا ختمه شوه نو ما ورته وایي چې په جنت کې بیا ستاسو رښته څنګه پاتې کېږي لاړې حفصې د جنت نه پاتې شوې وی لاړم پسې په منډه ما ورته وایي چې حفصه نبی علیه السلام تا ته طلاق درکړی دی هغه په ژړا شو چې ما ته پته نشته ما ته پته زه نه یم خبر ما ورته وایي چې حفصه پوه کړې مې خو ته نه پوهېدلې ته ما پوه کړې خو ته نه پوهېدلې ګوره پلار دې ته وایي ښه پلار هغه پلار دی چې لور ته دا ووایي چې لورې د خاوند به دې عزت کوي لورې زما د کور نه چې ووتې اوس کور دې دغه د خاوند کور دی هلته مړه او ژوندی به په دغې ځای کې او لورې هلته زما بېعزتي مه کوه ځکه چې ته خاوند له جوابونه ورکوې نو خلک به چې د پلانکي لور چې ده نو ډېره بېادبه ده زما نوم به هلته به بېادبه یادېږي لور ته واز وکړه نصیحت وکړه د خاوند ادب کوه د خاوند احترام کوه د خاوند عزت کوه هسې نه چې خلک بار دا خبرې کوي چې د پلانکي لور جبوره ده زما نوم چېرته بار په دې الفاظو یاد نشي پلار له دا پکار دي چې لور ته څه وکړي نصیحت وکړي بعضې پلار صحیح چې لورې ورته خبره وکړي دی ورته وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده نو ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده چې رای ولي ځان کره یې مروره کښېنئ نو د هغې کور یې وران کړو که وران یې نه کړو کور یې وران کړو خو دا دې ورته ویلی وی په دې په ځای باندې چې لورې دا د خاوند دی د ده سره وچه خوره او زما د کور هغه لمده تاله غوره ده دا وچه تاله غوره ده نو د هغې کور به بد شوی و که نه نو دی ورته وایي ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده زه په تا باندې بوج نه یم وایي راځه زمونږ کره په لور باندې څه وران کړي کور وران کړي نو پلار له پکار دی چې لور ته څه کوي نو عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی حفصه ما درته ډېر نصیحت کړی خو ته نه پوهېدې حفصه رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ما ته پته نشته د نبي علیه السلام نه تپوس وکړه عمر رضی الله عنه فرمایي چې مسجد نبوي ته رالم ټول صحابه کرام د منبر سره راټول شوي او جاړي چې نبی علیه السلام ټولو بیبیانو ته طلاق ورکړی نبی علیه السلام به څومره غمجن او څومره خفه وي څومره غمجن دی وی زه ټینګ نه شوم وی ورلم هغې کوټنۍ ته خیجم د نبي علیه السلام بالاخانې ته خیجم چې نبي علیه السلام سره ملاقات وکړم د هغې په سر باندې رباح رضی الله تعالی عنه ناست هغه تور صحابي دا د نبي علیه السلام خادم رباح ما ورته وی چې رباحه نبي علیه السلام ته وفرمایل چې عمر راغلی تا سره ملاقات کول غواړي هغه وی چې ټیک ده رباح دننه لاړو نبی علیه السلام ته وفرمایل چې عمر د اجازت غواړي وی نبی علیه السلام هېڅ ونه ویل رباح راووتو
ما ته چې عمر ما تستا نوم واغست خو نبي علیه السلام هېڅ ونه وی. وی واپس رالم جومات ته. وی بیا لاړم. وی ما ورته وی چې رباحه لاړ شه نبي علیه السلام ته ووایه چې عمر وی تا سره ملاقات کول غواړم. وی دی بیا لاړو. بیا نبي علیه السلام ته زما نوم واغست خو نبي علیه السلام بیا څه ونه وی. وی چې عمر ستا نوم مې ورته واغست خو نبي علیه السلام سر ټیټ نیولی و هېڅ یې راته ونه وی. وی په جومات کې داسې ګرځېدم خو ټینګ نه شوم. وی په درېیم ځل رالم او اواز به چغه مې وي چې رباحه نبي علیه السلام له ماله اجازت وغواړه او که د نبي علیه السلام دا مطلب چې دی د خپلې لور حفصه سفارش کوي نو د الله پاک پیغمبر ته ووایه چې اجازت وکړي قسم په الله توره مې په لاس کړې د حفصه سر یې خپو ته راتاوم. زه د خپلې لور سر د نبي علیه السلام د خپو ته راتاوم کو اجازت کوي. زه د حفصه سفارش له نه یم راغلی. نبی علیه السلام چې د عمر د اواز واورېده چې نور عمر خرابېږي نو وی چې عمر ته ووایه چې راځه. عمر ته ووایه چې راځه. عمر رضی الله تعالی دننه شو. څنګه چې کېناستم ما ورته ویل چې د الله پاک پیغمبر تا بیبیانو ته طلاق ورکړی دی؟ نبی علیه السلام وفرمایل چې الله ما خو بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړی. وی دا خبره چې مې واورېده د خولې نه مې بې اختیاره د الله اکبر چغه ووتله د خوشحالۍ نه. ما چې الله اکبر دا خو د منافقینو چال دی. نبی علیه السلام خو طلاق نه دی ورکړی. طلاق نه دی ورکړی. د صحابه ما چې د الله پاک پیغمبر ټول صحابه کرام په مسجد نبوي کې جاړي. دا خبر ولا ورکم. نبی علیه السلام چې خبر ولا ورکړه صحابه کرامو ته وفرمایه چې ما طلاق نه دی ورکړی. ویراله صحابه کرامو ته وفرمایل چې بېغمه شئ نبي علیه السلام بیبیانې نه دي طلاق کړي. بیا رالم د نبي علیه السلام خواته کېناستم. وی چې ګیر چاپېره مې وکتل وی داسې یو څو څرمنې چې دي دا ګیر چاپېره ځوړندې دي او نبي علیه السلام چې کومې تکیا ته ډډه والې ده که نه هغه د څرمن جوړه ده او د کجوري پاڼې پکې دنده پرتې دي دې نه ډکه شوې ده. او نبي علیه السلام په یو انډیري باندې ډډه لګولې ده چې د کجورو د پاڼو نه جوړ دی نو د هغې انډیري نښې د نبي علیه السلام په جسم مبارک کې جوړې شوې دي. د نبي علیه السلام په جسم مبارک کې د انډیري هغه نښې دي. چې داسې ګیر چاپېره مې وکتل او داسې لکه دوایي پرته وه سیټ ته دا څرمنې چې پې خلک وچې هغه دوایي پې مږي د باغت دپاره هغه لکه دوایي غونته پرته وه. چې هغې ته مې وکتل زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې. ما چې د الله پاک پیغمبره ته خو الله ته ډېر خوښ نه یې. چې عمر ولې؟ ما چې دا یهود او دا نصاره خو د الله دشمنان نه دي. چې بېشکه ولې نه دي؟ ما ورته وی چې د هغې بادشاهان څنګه ژوند کوي؟ د الله پاک پیغمبر ته د الله نه سوال ولې نه کوي چې زمونږ دا ژوند بدل کړي؟ زما محبوب په انډیري باندې پروت دی. د الله نه دعا وکړه چې کنه چې دا غریبي او دا غربت ختم شي. نبی علیه السلام ته زما دا خبره څنګه واورېده که نه د چټای نه ډایرکټ نیغ کېناست. داسې فورا کېناست نیغ. د مخ دا رنګ داسې بدلېدو ورو دا مخ مبارک سور شو. ما ته چې عمر ګوره چې ته په دې خپل دین کې شک کوې کو په دې دین اسلام کې د شک دی کو. ما ورته چې نه د الله پاک پیغمبر زه چېرته شک کوم خو ستا د جسم مبارک دا نښې رانه نه برداشت کېږي چې په انډیرې پروت دي. نبي علیه السلام راته وفرمیل چې عمره دغه یهود او دغه عیسایان په دې دنیا کې څه نه څه نیک کارونه خو کوي که نه د هغې بدل ولا الله په دې دنیا کې ورکوي. آخرت کې خو هغوی څه شی شته دی نه او زمونږ د نیکو اعمالو بدلې الله آخرت ته ایښي دي. عمره ته ولې فکر کوي؟ د آخرت باندې یقین نه لري؟ زمونږ د دنیا سره هېڅ نشته دی. الله بیا مې نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته چې د الله پاک پیغمبره د خوش طبیعتۍ یو څو خبرې وکړم. ما چې د نبي علیه السلام لږ خوشحاله شي
کو اجازت یو څو خبرې د خندا وکم د خوشحالۍ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې عمر وکړه چې د الله پاک پیغمبر رالم خپلې لور ته مې وي چې ګوته د عایشه سره سیالي کوي که نه نو عایشه درنه ښکلې هم ده، عایشه درنه په عمر کې کم هم ده او د عایشې سره د نبي اسلام مینه هم زیاته ده، هسې نه چې ته هغې ته ګورې او ځان خراب چرته نه کړي. دا خبره چې نبي علیه السلام واورېده داسې لږ موسکی شو. بیا مې ورته ویل چې د الله پاکه پیغمبر ام سلمه ډېر ورټله ما، ستا بیبي نه ام سلمه هغې ورټله. مې ما ته ویل چې ولې؟ ما ورته ویل چې د نبي علیه الصلاة وسلام د تاسو جوابونه ورکوئ نو هغې راته ویل چې عمره په هر شي کې د کار دی، زمونږ کور کې هم کار ساتي. دا خبره چې نبي علیه الصلاة وسلام واورېده موسکی شو، ویې خندل. نبي علیه الصلاة وسلام وخندل، موسکی شو، چې ما بیبیانو له طلاق نه دی ورکړی. دغې بالاخانه کې نبی علیه الصلاة وسلام تر یوې میاشته پورې و. یوه میاشت بعد آیت د تخیر نازل شو چې د الله پاک پیغمبره خپلو بیبیانو ته ووایه ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. خپلې بیبیانې روغواړه، ووایه ورته که تاسو زیاتې نفقې غواړئ، زیاتې پیسې غواړئ، زیاتې خرچې غواړئ، راشئ چې هغه درکم او طلاق درله درکم، زه دغه والی وځئ. او که نه الله او د الله رسول اخلی نو د الله د رسول سره په دې ژوند کې خوشحاله اوسئ. نبی علیہ السلام دغه آیت مبارکه عایشه رضی الله تعالی عنها تلاوت کو. نبی علیہ السلام عایشه ته وفرمایل وی عایشه ماله به سمدستي جواب نه راکوي، لومبی به د خپل مور او پلار سره صلاح وکړي چې مال او دولت علي او طلاق اخلي او که ما سره ژوند کول غواړي. عایشه بیبي راته وفرمایل نبی علیہ السلام یېرېده پې ځکه هغه وړه وه د عمر نه، ویاسې نه چې دا چېرته اچانک فیصله وکړي. عایشه رضی الله عنها فرمایي د الله پاکه پیغمبر زه به په دې کې د مور او پلار سره صلاح کوم چې زه د الله د پیغمبر سره پاتې شم او که پاتې نه شم زه دنیا نه اخلم او د الله پیغمبر اخلم، په دې کې زما مور او پلار ته ضرورت نشته. نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو او عایشه بیبي ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره ما خو درته وایي چې زه د الله پیغمبر غواړم او دنیا نه غواړم، خو زما دا خبره به نورو بیبیانو ته نه کوي، دا به نه کوي. کیدای شي یو تنه پکې ووایي چې ما له طلاق راکړه، یو خو به پکې کمه شي که نه، یو به پکې کمه شي که نه، نو مونږ له به لږ ټایم زیات راکړي، زمونږ سره بیا لږ زیات ټایم. زما د خولې خبره به نورو ته نه کوي چې عایشه وایي چې زه د الله پیغمبر غواړم. نبی علیه السلام مسکی شو، عایشه الله زه انصافدار را لېږلی یم، الله زه نرمي کوونکی را لېږلی یم، سختي کوونکی نه یم را لېږلی. زه به ټولو بیبیانو ته وایم چې د عایشه دا فیصله ده او تاسو هم خپله فیصله وکړئ، زه به ورته وایم. او بیا نبی علیه السلام یوې بیبي له لاړ وی عایشه خو داسې وایي تاسو څه وایئ؟ ټولو بیبیانو وایي موږ د الله او د الله رسول اخلو، د الله او د الله رسول اخلو، دنیا نه اخلو. غرض مې څه کو ټایم نه وخته شو. دا د نبی علیه الصلاة وسلام اخلاق مبارک څه شی و؟ د نبی علیه السلام اخلاق مبارک و د خپل کور والو سره، د خپلو بیبیانو سره. په کور کې دننه نو په کور کې به دننه د ځان نه زمری نه رغی، ښه ځان نه به څه نه رغی؟ زمری نه رغی چې واړه درنم تنګي، ښځې درنم تنګي، ټول کور درنه تنګي چې ته بار ته وځې وایي شکر الحمدلله، او چې کور ته رانوځې نو بیا راغی. نو که ستا ژوند داسې و چې کور زنانه وي چې ته کور ته رادننه شي چې بیا راغی، نو په دې خپل ژوند باندې افسوس وکړه، په دې خپل ژوند باندې څه وکړه؟ افسوس وکړه چې ته کور ته دننه کېږې او خلک وایي چې بیا راغی، چې په تا باندې بار خلک خوشحاله او کور در باندې خلک تنګ و، نو ستا په دې ژوند باندې افسوس پکار دی. بیا ته د نبی علیه السلام په شان ژوند نه تېروې. ځکه داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلک کړئ، تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي.
او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه. والسلام.